شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی ډېر اوچت او عزت والده هغه ذات چې داغه پلاس کې د کائنات بادشاہي دا او هغه په هر څه باندې قدرت لري چې مرګ او ژوند دی د دې لپاره پیدا کړل چې تاسو وازمئ او وګورئ چې په تاسو کې څوک بهتره عمل کوونکی دی او هغه زبردست هم دی او بخون کې هم دی هغه ذات چې لاندې باندې و اسمانونه جوړ کړل تبا د رحمان په پیدا وخت کې څه قسم بے ترتیبی بیانمو مې واپس بیا وګورا آیا تا تاسو خرابتیا په نظر راځي بیا نظر واچوا ستا نظر بس تړې ستومانه او نامراده واپس تا تراشي مونږه تاسو ته نږدې اسمان په عظیم الشانو دیوو سره خسته کړي دي او هغه مو د شیطانانو د زغلولو د پاره د اشتلو ذریعہ جوړه کړی دا د دې شیطانانو د پاره مونږه د سرو لمبو ور تیار ساتلې دي کوم خلکو چې د خپل رب سره کفر کړي دي داوی د پاره د دوزخ عذاب دی او هغه ډیر خراب ځای دی کله چې ورتا هغوی ورغزار کړی شي نو هغوی با د دوزخ د غړمباري hebatnak आवाज اوري او هغه به خټکیږي د ډیر غضب د وجنه بسم شليږي هر ځل چې ورتا کوم ډلا ورغورځول کیږي نو د دوزخ نوکران با داغوی نه تپوس کوي آیا تاسو ته څوک خبردارون کې نو درغله هغوی به جواب ورکړي خبردارون کې مونږ تراغله وو خو مونږ هغه دروغجن وګڼو او اومویل چې الله هیڅ څه نه دی نازل کړي تاسو په لوی گمراهۍ کې پراته یې او هغوی بوای افسوس کومنګ اورېدلې وي یا مو د عقل نه کار غستلې وي نو نن به د سرو لمبو په سزاوارو خلکو کې نوې شامل شوي په دې طریقه به هغوی خپل ګناه په خپل ومني لعنت دې په دې دوزخیانو باندې کم خلق چې نالیدلی د خپل رب نه یریږي یقینا چې داغوی د پاره بخنه دا او لوی اجر دی تاسو کو پټه خبره کوي او کو په اوچت आवाज الله ته یو شاندا هغه خو د زړونو حال هم پیژني آیا هغه به نه پیژني چې پیدا کړی دي د زړونه حالکه هغه باریک لیدونکو او خبردار دی دا خو هم هغه دی چې تاسو د پاره زمکه تابع کړی دا ګرځي د دې پسینه باندې او خوري د الله رزق هم داغه دربار تبا دوباره ژوندۍ ورځي آیا تاسو سره یې رنشته چې هغه ذات چې هغه په اسمان کې دی هغه به تاسو په زمکه کې ورننه باسي او ناصاپ با د زمکه ټالای خړل شروع کړي آیا تاسو سره دا یې رنشته چې هغه ذات چې هغه په اسمان کې دی هغه به پتا سو کاڼي ورون کې هوا راولېږي بیا به تاسو ته معلومه شي چې زما خبردارې څنګه وي د دوی نه مخکې تیر شو خلکو درو غنل دي خپل پیغمبران نو وګورئ چې زمانه ول څنګه سخت وو آیا دا خلق د ځان د پاسا الوتونکو مارغانو ته نګوري چې وزري خوروي او راغونډوي د رحمان نه سیوا بل څوک نشتا چې دوی په هوا کې ټینګ کړی وي هغه په هر سیس نظر لرونکي دی اوخه اخر هغه کم قسم لخر ستاسو سره دی چې د رحمان په مقابله کې ستاسو مدد کولی شي حقیقت دا دی چې دا کافران په دوکه کې پراته دي یا بیا دا وایي چې څوک دی هغه چې تاسو له رزق درکولی شي کچری رحمان درنا خپل رزق بند کړي په اصل کې دا خلق په سرکشي باندې او د حق نه په ډډه کول باندې ټینګ شوی دي لکه سوچ خو وکړئ کم سړی چې پړمخې روان وي آیا هغه زیات صحیح لار موندونکی دی یا هغه چې سری پورته نیغ وي او په یو هوار سړک باندې روان وي دوی ته وایا هغه هم الله دی چې تاسو یې پیدا کړئ تاسو له د اوریدو او د لیدو طاقتونه درکړل
سوچ کوونکی او پوهیدونکی زړونه درکړل خو تاسو ډېر کم شکر ادا کوئ دوی ته وایا هغه هم الله دی چې تاسو یې په ځمکه کې خوارو کړي یې او هم هغه ته به تاسو ورجمع کېږئ دوی وایي که ته رښتینی یې نو ووایه چې دا وعده به کله پوره کیږي ورته ووایه د دې علم خو د الله سره دی زه خو بس صفا صفا خبردارونکی یم بیا چې کله هغوی هغه څیز نږدې وویني نو د هغه ټولو خلکو مخونه به وران ویجاړ وتښتي کوم چې انکار کړی دی او په هغه وخت کې به ورته وویلی شي چې دا دی هغه څیز کم چې به تاسو غوښتلو دوی ته ووایه تاسو چرته دا سوچ هم کړی دی چې کو الله زما او زما ملګری هلاک کړي او یا په مونږ باندې رحم وکړي نو کافران به د دردناک عذاب نه بچ کوي سو دوی ته ووایه هغه ډېر رحم کوونکی دی په هغه باندې مونږه ایمان راوړی دی او په هغه باندې زمونږ باور ده زر به تاسو ته معلومه شي چې په ښکاره ګمراهۍ کې څوک پروت دی دوی ته ووایه تاسو چرته دا سوچ هم کړی دی چې کو ستاسو د کویانو اوبو په ځمکه کې ښکته لاړې شي نو څوک دی چې د دې اوبو روانې چینې به راوباسي او تاسو له به درکړي